سورہ زاریات آیت نمبر 31 اول رکوع وشتم سپارہ صفحہ نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين صدق الله العظيم. سورة ذاريات آیت نمبر 34 اول رکوع وشتم سپارہ. الله د شپږشتم سپارہ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. کتا سلیات شي مونږه د شپږشتم اخر سبق دا ویلو چې ابراهيم عليه السلام د یو سل شلو کالو او بیبي دغه ټیم کې د یو کم سلو کالو او کور کې ناستو او داسې بوډا ګان ملمانه و تراغلل. ابراهيم عليه السلام چې کم دی مختصرا دا داغي د ملمستیا د پاره پورسخي علل کړو او چې کله هغه ته نږدې کې خودلو هغه سخي هغه خوراک نو دی داسې یو بل تو قتل چې یره مونږه خدا شي نه خورو. د ابراهيم عليه السلام د نه یره محسوس کلا یره تاسو چې کم دی دا خوراک کول نه کوي هغه وته ویل چې یره مونږ سيو مونږ چې کم دی فرښتي یو او راغلی یو دې لپاره چې الله رب العزت بتا ته زوی درکې. دې زبر زمونږ سبق شویو دا زمونږ د منګل دورزه خلاصه وا. ابراهيم عليه السلام انتهایی او خيار پیغمبر دی. انبیاء کرام ډیر او خيار وي. ابراهيم عليه السلام وتو فرمایل نن سبق کې چې بيدا سے چلې خوش خبری تاسو مونږ ته راکوي چې تاسو ته الله پاک څوک درکې زوی بدر کوي نو دا خو یو قسم را کولی شي تاسو چې کم نه دا ډیر ولې راغلی ما تاسو ته ویلو دا ملمانه سومرو چا ویلې دریو او چا ویلې دي شپږ دي او چا ویلې دي لستی ویل تاسو چې کم نه دا دون ډیر خلک څنګه راغلی زیر خو یو قسم روړی شي حالانکه تاسو دون ډیر خلک راغلی نو دی پوه شول چې اوس مقصدی خبره ته دی راغلو او تیدا سے چلې لوط علیہ السلام دا قوم باندې الله پاک به کم دی د کانو باران کی مدیر لپاره راغلیو. دا لوط علیہ السلام دم پیغمبر دی او د ابراهیم علیہ السلام نه داسې لګلري اوسېدل سدوم علاقه کې. دې داسې مثال دا سواله چې لکه مثلا ابراهیم علیہ السلام په خور خار او بیا لوط علیہ السلام داسې د لاور خار کې داسې فاصلې دي. دا مثال در کوم مثلا او تیر ال لوط علیہ السلام دی او داغه چې کم دی کور دی داغه خزه دا بچی دی د فرښتو وته ویل داسې چلې لوط علیہ السلام او داغه زامن دا به کم دی مونږه بچکو او نور به ټول کلی به هلاک کیږي دی باندې چې کم دی بیا د کانو باران شوی دی او دا فرښتې چې کم دی ډیره پر راغلی وي چې په دې باندې د کانو باران کړي دي. دې کې چې کم دی دا یو خبره پکې ذکر کیږي د ابراهيم عليه السلام واقع هغه بدیزه کې ختميږي. قال ابراهيم عليه السلام او فرمایل فما خطبكم بس تاسو سم مقصد دی خطبكم دا یو مقصدی کار ته ویل کیږي یو ضرورت والا اهم کار ته ویل کیږي تاسو څه کار د پاره تاسو راغلی ايها المرسلون اذا الله را لګلی شو فرښتو قالوا دي فرښتو ویل انا ارسلنا بشک مونږ را لګلی شو الى قوم مجرمين د یو مجرم قوم طرف ته لنرسل عليهم د پاره دي چې مونږ راولي کو په دوی باندې حجارتن کاړي من طين د خټینا مسومه نخبر لګیدلی عند ربك پنځ دستا درب للمسرفين د حد نتریدن کو د پاره فاخرجنا پس راوستل مونږه من كان فيها حق سوق چې حلقه په دې کلی کې من المؤمنين لمؤمناننا فما وجدنا پسونا مندل مونږه فيها حلتا
غیر بیت سوا د یو کورنا من المسلمین مسلمانانونا او هغه کور د چاو د حضرت لوط علیہ السلام هو وترکنا فيها ومونږ پر خدای حالتا آیتا یونقا للذین هغه کسانو د پاره يخافون العذاب الالم چې یریږي د الله تعالی دردناک عذابنا لوط علیہ السلام قوم چې کله هلاک شو الله وی چې دې کې ما نه خبرې خودله نه خد صدا نه خد دې خبرې دا چې داغي دنګ دنګ کورونه جوړ کړو او دا کورونه چې کم دی بیا بالکل شړ پاتې شول الله فرمایي چې کله دا د مکه مکرمه خلق التزی د دینه د عبرت واخلي چې د لوط علیہ السلام دا قوم ولې هلاک شوی دی دا پکې یو عبرت دی وفي موسی د دنیاوی عذاب چې کم دی پچا چا باندې راغلي د عبرت د پاره د موسی علیہ السلام ذکر کړي مختصرا او د قوم عاد ذکر کړي دي او د قوم ثمود ذکر کړي دي وفي موسی او د واقعه د موسی علیہ السلام کې اذ ارسلنا هر کله چې مونږه اولېګل موسی علیہ السلام الی فرعون طرف ته بسلطان مبین په دلیل واضح سره دلیل وسره یا وسره چې کم دی ټول معجزې هغه کې چې کم دی همسا ده یا دی بیزاده دا ټول چې کم دی معجزې وسره او دای چې کم دی فرعون ته ښکار کړی دي فتولى بركنه پس دمه خواړه ول د خپل لخر سره وقال او دی فرعون اویل ساحل چې دا جادوګر دی او مجنون یا دیوانه دی فاخذناه پس اولی ول مونږه د فرعون وجنوده او اونی ول مونږه د فرعون لخر فنبذناهم بیا مونږه او غرزول دی فی الیم په دریاب کې وهو ملیم او هغه د ملامتیا فرعون چې کوم دی ملیم دا ملامتو څه مطلب تر مرګ پورې داسې کارونه کول چې هغه د ملامتیاو اور یا فرعون چې کوم دی چې کله په دریاب کې الله لړا کړو پته وته لګي چې اوس هلاکیږم نو د ملامتیا د وجه سو ویلا بسم الله کلمه ویلا دا غ طرف ته اشاره ده وفي عاد او د قوم عاد کې ارسلنا هر کله چې اولېګلو مونږه عليهم الريح فدیما دي سله الاقیمه ببرکتا ما تذر تنبه پر خودلو من شيء سشيس اتت عليه چرا بغل پاغي باندې الا جعلتهم مگر قرباغي کرمیم ریزا ریزا وفي ثمود او پسمود قوم کې اذ قيل لهم هر کله چې ویل شدویتا تمتعوا حتى حين فائدہ واخلې تاسو یو مقرر وخت پورې فاتو نو دوی سرکشي وکړه عن امر ربهم د حکم در خپلنا فاخذتهم الصاعقه پس اونې ول دوی تندل وهم ينظرون اديكتل فمستطاعوا پس دوی کی طاقت پاتې نشو من قيام د اودریدلو وما كانوا انودي منتصرين بدلا غستون کې وقوم نوح او هلاك دل نوح عليه السلام د قوم من قبل الذين روان دي انهم كانوا بشك ودي قوما فاسقين فرمان خلق واخر الدعوانا الحمد لله